اللہ رب ذوالجلال آقای نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا چې کله پیغمبري ورکړله او مبعوث کو الى کافت الناس تمام خلقو تا نو پر رسول الله مبارک باندې د مشرکینو د طرفنا اعتراضات هم واردېدل او داسې اعتراضاتو چې مشرکینو کم اعتراضات کول په پاک پیغمبر باندې هغه د پاک پیغمبر اعلی صفت په خو مشرکانو ته به پته نه و چې دا د رسول الله مبارک صفت دی او هغوی به په طور د اعتراض دا خبره وکړله چې دا پیغمبر خو ګوره دا کارم کوي دا پیغمبر خو ګوره دا کارم کوي په دې باندې به ثابتوله چې دا پیغمبر نه دی خو کم کارونه چې هغوی به طور د اعتراض بیانول هغه د رسول الله مبارک اعلی صفاتو خو د هغوی فهم د هغې نه ناقصو چې د رسول الله مبارک ښکلې صفت یې پېژندلې وي یو اعتراض مشرکانو دا کړی خبره کوله وقالو ویل به د مشرکانو ما لهذا الرسول څه شوي دي د پیغمبر له یاکل الطعام دی خو خوراک کوي یاکل الطعام دا خوراک خوري ویمشي فی الاسواق او دی خو په بازار کې هم ګرځي دا څنګه پیغمبر دی چې دی خو په بازار کې هم ګرځي خوراک هم کوي خوراک کول په بازار کې ګرځېدل او باوجود د دینا چې په بازار کې هم ګرځي خوراک هم کوي او دومره لوی منقبت او فضیلت آقای نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورکړی دی نو دا د رسول الله مبارک صفت شو نن زما مسلمان رور هغه تم دا پته نه لګي چې کو په بازار کې زه ګرځم د خلکو سره ملاویږم د خلکو سره میل ملاب کوم دا د دین د شعبونه ده او کنه دا د دین مخالف کار دی حضراتو آقای نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په بازار کې ګرځېدلی دی خو د رسول الله مبارک په بازار کې ګرځېدل څنګه د خلکو سره ملاوېدل څنګه د خلکو سره میل ملاب د آقای نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه اوې د عام خلکو خو پرېږده بعضې وخت یو انسان ځان ته دیندار وي او وایي زه دینداره یم الله ته نږدې یم په قرآن او په حدیث باندې مې عمل دی خو هغه کې هم دا خرابي اکثر راشي چې په صحیح معنو کې دی په قرآن او په حدیث باندې عمل کوونکی نه وي نو په هغه باندې کله کله دغه شیخی او دا جهل په دومره تسلط وکي چې بیا دې ګډې وډې وایي څه وایي وایي زه خو اوس لویشت سړی شوم نو زه به خلکو سره اوس ملاوېږم ما له اوس خلکو سره ملاوېدل نه دي پکار زه به د خلکو را کناره کشي کوم خلکو سره ناسته پاسته دا زما د شان لایقه نه ده خدا جهل دی نه رسول الله مبارک خدا نه دی ویلې رسول الله مبارک خو د خلکو نه ځان کناره کش کړی نه دی تانوی رحمه الله اشرف علی تانوی رحمه الله بیان فرمائی وی کله چې یو انسان ته د
مقتدائیت مرتبه میلو شو او دې مقتدا وګرځېدو د خلکو پیشوا وګرځېدو او دې د خلکو نه بیا نفرت کوي د خلکو سره ملاویږي نه خلکو سره په خندا پیشانی سره ملاویږي نه خلکو سره خوشطبی نه کوي نو وای دې د سره په د باندې د دغه لارې اډو هوا نه د لګېدلې دی خو ځان ته اوچت وایي چې زه به د خلکو سره نه ملاویږم ولې زه خو اوچت شخصیت شوم ولې ما ته خو لویه مرتبه میلاو شوله نو د خلکو سره ملاوېدو کې اکثر بیا انسان شرم محسوسوي نه دا د مقتدایت او د پیشوایت خلاف کار نه دی چې چا سره میلاو شي د خلکو سره خوشطبیو کې د خلکو سره میل ملاب کې دا خو د رسول الله مبارک صفت دی چې رسول الله مبارک په خلکو سره ملاوېدو دغه اعتراض مشرکانو کړو چې رسول الله مبارک ويمشي فی الاسواق دی په بازار کې ګرځي دا اعتراض مشرکانو کړو دا اعتراض کافرانو کړو نن زما مسلمان رور چې ځان ته مقتدا او پیشوا وي ځان ته لوی عالم وي ځان ته لوی پیر صاحب وي هغه د خلکو نه کناره کشي اختیاري وي دا صفت صحیح نه ده چې خلکو سره میلاو شي د آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د آدابونه نه ده خبر د رسول الله مبارک دا اخلاقونه نه ده خبر ځکه د خلکو نه ځان لواله اختیاري وای نه زه به خلکو سره نه ملاویږم حضراتو رسول الله مبارک په بازار کې هم ګرځېدلی دی او رسول الله مبارک د خلکو سره خوشطبي هم کړې ده رسول الله مبارک ځان داسې ګڼلی دی لکه عام انسان مدینه منوره کې یو بازارو سوق مناقبه ورته وي او د مسجد نبوي سره پیوسته و چې اوس په مسجد نبوي کې هغه داخل شوی دی د مسجد نبوي دا آبادی پراخه شوی ده نو هغه سوق مناقم په دقه مسجد نبوي کې داخل شوی دی نو رسول الله مبارک په دغه بازار ته راووتلو او په دغه بازار کې به د خلکو سره څنګه ملاوېدو و یو واره ظاهر دی به د دې بانډو نه راتو او په دغه سوق مناقه کې به سودا خرڅوله آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی د دغه ظاهر رضی الله تعالی عنه خیال نو رسول الله مبارک د شان راغه دغه ظاهر رضی الله تعالی عنہ د شان داسې غاړې ته توکړه سترګې ور لپټې کړې او آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اعلان کړي من یشترینی هذا العبد دا غلام به زمانه سوق واخلي آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم आवाज کړي من یشترینی سوق په والی معنا هذا العبد غلام به زمانه سوق واخلي ظاهر رضی الله تعالی عنہ درنګ تورو غریبو په سوق مناقه کې سودا خرڅولا کله چې ظاهر رضی الله تعالی عنہ ته پته ولګیدا د رسول الله مبارک आवाज او پیجندو ظاهر رضی الله تعالی عنہ دا خپل لار واغستا او رسول الله مبارک پورې نورم جوخت کړه چې د رسول الله مبارک د تبرکات را ورسیږي او سوی ظاهر رضی الله تعالی عنہ وای دا غلام به ویتانه سوکم وانخلی دا خو ډیر کمزوري غلام دی خپل ځان یادې ظاهر رضی الله تعالی عنہ د خو رنگ تور دی نور څه خوبي پکې نشته دی دا هو غریب دی دا بتانه سوکم وانخلی آقا نامدار
محمد الرسول الله صلی الله علیه وسلم بیان فرمای نه ظاهرا ستا د الله پنځ باندې ډېر قیمت دی او ته د الله پنځ باندې ډېر مرتبه والای ستا ډېر وزن دی د الله پنځ باندې دا څوک دی آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی سرور کائنات تے آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے چې په مخلوقاتو کې دومره مرتبه بل چاته نه ده حاصله کومه مرتبه چې آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته حاصله ده خو بیا هم را لګي په بازار کې ګرځي یو غریب صحابي لورځي یو غریب باندې چې لورځي د هغه نه غیږ تاوي ځان ته رانږدې کوي دا د رسول الله مبارک اخلاق دي منګه معمولی مرتبه راته میلو شي معمولی رتبه راته میلو شي بیا راته عام خلک په سترګو کې نه راځي موږ ته بیا نه ښکاري نه رسول الله مبارک ويمشي في الاسواق په بازارونو کې ګرځېدلی دی او دا عیب نه دی لکه څرنګه چې مشرکان وي وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الاسواق مشرکانو دا اعتراض کو دی پاک پیغمبر ته وی وګور وی راغلی دی خوراک هم کوي په بازارونو کې هم ګرځي مشرکانو ته دا خبره ډیره بده لګېدله خو نن زما مسلمان رور چې ځان ته اهل دین وي دیندار انسان وي هغه چا سره منګه پښتانه وایو په کچه ټیشن خبرې هم نه کوي وای دا زما د شان خلاف ته چې زه به اوس یو غریب انسان سره ښکلې ښکلې خبرې کومه هغه سره به ملاویږم هغه به ما سره ناست دي آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دغه کار نه ځان ساتلی دی داسې کار یې نه دی کړی لکه ما او تا چې کوو و یو وارې یو زنانه وه بوډۍ زنانه وه رسول الله مبارک په لاره کې لاس نه ونیو د مسلې تپوس ته کوي رسول الله مبارک ورته ولاړو هغې پورې ته نه رخصتېدو څو پورې چې هغه بوډۍ نه روانه شوې رسول الله مبارک وایي چا به چې ته خبره به ورته کول رسول الله مبارک ته نو موږ خو د مالداره خبره اورو د مرتبه والا خبره اورو خو که داسې غریبي وي زمړه دماغ مه خرابوه نه رسول الله مبارک به ورته مکمل متوجه شو او څو پورې به چې هغه کس خبره نه وه ختمه کړې ده به ته یې مخ ناړو ورته به لګیاو رسول الله مبارک به ته مخ ناړو وای وایه چې څه وایه دا ویل خو آسان دي زما ستا دپاره دا کارم آسان دی ځکه ما تا سره بسې کس دوه به را سره خبرې کوي دومره لویه مجمعه هر کس ته په دغې مجمع کې مخ ګرځول د هغه پوره خبره اورېدل دا لوی کار دی او ګران کار دی آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم همدغه صفات په قرآن کې نه په تورات او انجیل کې